أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. محترمو مسلمانان رونو، هغه بل ورځ ما څه زاړه اشعار چې هغه منګه په دریم جماعت کې یا څلورم جماعت کې په سکول کې کتاب کې کتلی و او هغه سلګ ماته یادو پای کې یو څو جملې زمانہ یې رشوي او ما مرګور ته درخواست کړو که چاته معلومي نو ماته راولېږي. زما یو شاګرد د غلامه یاسر هغه ماته هغه راولېږل او هغه پورا نظم ماته راسینډ که، لہذا زه بیا هغه پورا نظم وام یو څو کتې پکې پاتې شوي وي چې هغه م ورسره ووام. خو ما چې کوم ایت ولوسته پای کې الله مؤمنانو ته خطاب کوي چې او مؤمنانو رازدار بغیر ستاسو نه بل څوک مه نیسئ، او بیا د هغې وجې وایي چې خپل راز ورته مه وایي، راز ورته مه ښکاره کوئ، ځکه لا یعلونکم خبالا ایله نه کوي په تاسو باندې د فساد، چې وسې رسي نو فساد به کوي. ودو ما عنتم خوښوي هغه شی چې تاسو مسلمانان پې تانګېږئ. قد بدت البغضاء من افواههم او چې خولې واورې د خولو نه هغه بغض ښکاره شوی دی. وما تخفي صدورهم اکبر سینو کې چې څه پټ دي پټۍ نو هغه ډېره لویه ده، تاسو ته په زړه کې ډېر لوی غونډارې دي. نو بیا الله وایي دا دلایل درته دې لوام چې تاسو پوه شئ. نو دا اشعار داسې وو چې د دې وخت سره تعلق ساته منګه که د هر چا علی کار وګرځو، که منګه د امریکنیانو علی کار وګرځو او که منګه د انډیا علی کار وګرځو او که منګه د یهودو علی کار وګرځو، نو چا څوک چې علی کار ګرځېدلی دی د غیر نو هغه نقصان موندلی دی. زه عامو خلکو دپاره دا وامه او دا لږ واورئ، په یو څو دانو د اوښکو بېهوده هسې چغېږي، په پردي لاس کې بټېره د خپل قام سره جنګېږي. ته د رور سره په جنګې ګټه ستا په سر د بل ده، ته د رور سره په جنګې ګټه ستا په سر د بل ده، که دې پړ که رور دې مړ که، که ته پړ شوې حلالېږي. په آزاد جهان کې ګوره خوشحاله ګرځېدلې، په آزاد جهان کې ګوره خوشحاله ګرځېدلې، په پټو کې مړېدلې اوس په لپه کې مړېږي. چې د خپله شاړه پرېښوه شنه خیدونه د ارمانو، په خلطه کې به اوس بندې بس په مرګ به تې خلاصېږي. چې د خپله شاړه پرېښوه شنه خیدونه د ارمانو، په خلطه کې به اوس بندې بس په مرګ به تې خلاصېږي. نو ورپسې اخیري معنیېرو وی پردی قام دې ساتي ځکه چې وحي در باندې رور خپل، پردی قام دې ساتي ځکه چې وحي در باندې رور خپل، نور څه نه کړې خو چغېږي یا په جنګ باندې پوهېږي. الله دې موږ کې شعور پیدا کړي او الله دې موږ کې پوهه پیدا کړي چې موږ د غیر علی کار ونه ګرځو.